بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت دارالشفا یا هسپتال سواړی بونیر نه تاسو سره مخاطب یو. زمونږ سره یو ابۍ موجود ده چې نوم یې مصرفه دی او د تعلق یې د نګرۍ بونیر سره دی. دا ابۍ یو څو ورځې مخکې مونږ ته راغلې وه چې د دې په دواړو سترګو ډېرې زیاتې پخې پردې وې، خو د غربت د وجې د دې د اپریشن یا د نور څه وجوهاتو په وجه د دې اپریشن نه و شوی. د هغې د وجې دا بلکل دې څه نه لیده. زمونږ سره پخوا کې موجود دی ډاکټر اعزاز صاحب چې پرون هغه په دارالشفا یا هسپتال سواړی بونیر کې د دې ابۍ د یوې سترګې د کیټریک یا د سفید موت یا د پردې اپریشن کړی دی. نو د دې ابۍ احساسات به هم تاسو سره شیر کوو. د ابۍ اپریشن چې دی هغه سهولت دارالشفا یا هسپتال بالکل فری ورکړی دی. د کیټریک یا د سفید موت یا د اویرنس په حواله سره به موږ د ډاکټر اعزاز صاحب سره خبرې کوو چې هغه د خپل عوام ته څه میسیج ورکوي د سفید موت یا په باره کې. جی ډاکټر اعزاز صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته زموږ سلامونه. په بونیر کې ماشاءالله دارالشفا الکوم هسپتال چې ورته موږ وایو په دې کې موږ ډېر ښه سروسز ورکوو الحمدلله، او د خلکو نه الحمدلله ډېر کم خلک داسې دي چې هغې پیمنټ کوي. باقاعده نور خلک چې دی داسې مونږ چې کوم غربت والا غریبانان خلک یې د مونږ فري خپل فیسیلیټیز ورکوو. دا ابۍ هم راغلې ده، داسې پرون مې ډېر زیات نچې ور کیټرینګ و پردې وي مطلب او سرجري پرون شوې ده الحمدلله. اوس په د ابۍ نه تپوس وکړو چې دا څه وایي مونږ. ابۍ ستاسو څنګه خیال دی؟ اوس سترګه کې مو نظر راغی؟ سترګه کې مې نظر راغی اوس؟ والله خو خوشحاله که الله خو بادشاه رڼا شوه پې اوس؟ اوس دا ټول مې ولیده خدای پاک خو اخره ټکونه به مې پکې کوله، په دغه ټکونه مې را دغه کړ. ما اپریشن مخکې نه دی کړی، تخته وشو او دې یوه کې به مې رڼا وه، دا یوه مې دغه وه که نه. اوس سترګې مو خلکو ته ښه وي ابۍ؟ روغه به مې ګوره تاسو په دې سترګو باندې لږ غوندې رڼا ور واچوئ نو په دې ګچه سترګه کې د دې غټه پخه پرده ده. دا سپین چې تاسو ته ښکاري دا د سترګې سفید موت یا پرده ده او د دې پرون د ښۍ سترګې اپریشن شوی دی او په دې کې اوس د ایرببل ښکاري. ډېر ښکلی اپریشن شوی. ابۍ ته الحمدلله هر څه صفا ښکاري. ډېره خوشحاله ډېره خوشحاله ما د زړه نه مې درته دوا خېږي.